پدې کې د مظلومانو سره مدد کوونکي هم دي، د انصاف والا خلک هم دي، او په دې معاشره کې هغه خلک هم دي چې د الله او د الله د رسول نه باغیان دي. داسې خلک هم په دې معاشره کې شته چې هغه د ظالمانو ورکړي دي. داسې خلک هم دي چې هغه مفسدین دي، په معاشره کې فساد پھیلاوي. داسې خلک هم دي چې هغه په دې معاشره کې کرکه او قتال کوي. هر قسمه خلک په دې معاشره کې شته. زما محترم و دلته دا سوال پیدا کېږي چې راز د ورځ د آخرت ولې پکار ده؟ د ورځ د آخرت ځکه پکار ده چې دا څومره په دې معاشره کې اعمال کېږي، که ښه کېږي او که بد کېږي، خو دلته د هغې د جزا او د سزا فیصله به کېږي. په دنیا کې که یو سړی ډېر زما محترمو عادل وي، منصف وي، خو خامخا د هغې نومیان ګوتاخي کېږي. خو زما محترمو الله تبارک وتعالی یو ورځ مقرر کړې ده، او هغه ورځ هغه د اعمالو د محاسبې ورځ ده، هغه د حساب کتاب ورځ ده. تاسو په دنیا کې ګورئ چې ډېر خلک هغوی شب و روز د الله عبادت کوي، هغوی اطاعت او فرمانبرداري کوي، هغوی نیک اعمال کې لګیا دي، هغوی خیر خیراتونه کوي، زکاتونه ورکوي، هغوی عبادت گزار دي، هغوی تعبد گزار دي، هغوی قرآن خوان دي، هغوی هر نیک عمل کې زما محترم په معاشره کې هغوی فساد په معاشره کې پیدا کوي. زما محترم تاسو ګورئ ډېر داسې ظالمان په دې معاشره کې ولاړ ګرځي، هغوی ته څوک هم څه دي شوي بلا ظلم په معاشره کې یو فساد پیدا کړی، غرباو فقراو سره ظلم کوي، د خلکو ځمکې غصب کوي. زما محترم ډېر داسې خلک دي ظالمان دي او د جیل دننه نه دي نه کوي. سورې قلم کې الله پاک وایي وی آیا دا کیدای شي چې الله تبارک وتعالی د هغه خلک چې کوم اطاعت کوونکي او فرمانبردار دي، چې کوم مجرمان دي، هغوی سره الله پاک برابر څوک کولی شي؟ داسې نشي کېدی. داسې نشي کېدی چې یو انسان په دنیا کې ظلم کوي لګیا دی، بل طرف ته یو انسان د الله فرمانبردار او تابعدار دی، د دې دواړو سره د الله یو رب څوک داسې نشي کېدی. الله جل جلاله وایي افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا داسې کېدی شي؟ سوال کوي. داسې نشي کېدی. الله تبارک وتعالی دا ورځ د آخرت دې دپاره مقرر کړي. دا زموږ عقیده ده، دا د امت مسلمه عقیده ده چې الله جل جلاله د آخرت ورځ مقرر کړې ده، او هلته به د اعمالو محاسبه کېږي، هلته به د خلکو سره د یو خبرې حساب کتاب کېږي چې ستا ژبې کوم اعمال کړي دي، ستا سترګو کوم کړي، ستا لاسو کوم کړي، چې تا په دنیا کې څه کړي دي، د هغې څه ښه دي کړي که بد دي، ټول مثال انسان په آخرت عقیده باندې یقین ساتي، په ورځ د آخرت باندې ایمان یقین وي، زما محترم هغه انسان الله پاک بیا د ګناه نه ساتي، هغه الله پاک د ظلم نه ساتي، هغه په معاشره کې الله پاک د فساد نه ساتي، ځکه د هغه په زړه کې د الله یره ده، د هغه په زړه کې د الله یره ده چې یو ورځ شته چې هلته ما د عمل حساب کتاب کېږي. زما محترم هغه انسان په دنیا کې د الله د یرې د ورځ د آخرت د وجې چا سره ظلم نه کوي، په چا لاس نه اوچتوي، په چا باندې ډز نه کوي، بم نه خلاصوي، دماغي نه کوي، خودکش نه کوي، ظلم زیاتی چا سره نه کوي، غصب نه کوي، چا غیبت او چغلي د چا نه کوي، حسد او بغض د چا سره نه ساتي، ځکه هغه ورځ کې د الله یره ده. هغه ته پته ده چې ورځ مقرر ده او زما یو څیز په ما سره حساب کتاب کېږي، زما د اعمالو په ما سره حساب کتاب کېږي، زما د خبرو، زما د سترګو په دې نظر د سترګې الله پاک بینایي ماته راکړي، په دې باندې به زه چې څه وکړم د دې په ما سره حساب کتاب کېږي. او زما محترم په هغه ورځ باندې انسان انکار نشي کولی، د ستا د وجود د اعضاو په تا ګواهي کوي، ستا د لاس پېو په تا ګواهي کوي، ستا د سترګې په تا ګواهي کوي، ستا د پېو په تا ګواهي کوي. هغه ورځ چې کوم انسان چا سره حسد کړی دی، بغض کړی، هغه د انسان په باطن کې دی، په زړه کې دی، د چا غیبت یې کړی دی د غیر موجودګۍ کې، هغه د ده پټه خبره ده. زما محترم الله ته قسم کوي، الله تبارک وتعالی به د انسان څخه د ټولو اعمالو حساب دې ډول. زما محترم دا عقیده د آخرت دا ځان ته وړاندې کړي، په دې باندې ایمان یې مضبوط وساتي، او چې کوم انسان په دې
دبانی یقینی بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کا گناہ نساتی اللہ جل جلالہ کی بات متاثر عمل کو ابراہیم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پروردگار زندہ ناصر خدا ویسو سورہ قال اللہ کا رسول بیان میں پروردگار کی بات جامع سورہ دے بشارات بادشاہ کی بری ہوئی دیوانے کہ پروردگار کو خدا کی رحمت پروردگار سن بیماران کی حاضری بھی تھی کی ہسپتال کی ٹول تصحیح کاملہ جو اس کے کامنے سے ہر کسی معافات ولیاتنا زمانے میں ہمنا دلالت قانوننا توبہ امراض میں پروردگار ہوگا دال اولاد محفوظ ہو سکتا باران رحمت پروردگار کو قدر حاجت ہو یہ پروردگار کو دعوت دے اوپر پاک حسد و بغض کی طرف توبہ سے غیبت و چغلی بہتان تراشی یہ پروردگار اپنے دل کو پاک و صاف کرے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه وكل شيء